أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. سورة بقرہ 2 سپارہ آیات نمبر 196 دی آیات شریف کی کوم دی د حج حکم بیانېږي چې دا په ابواب البر کې یو لسم حکم دی د حج ده او د حج بعضی مسائل مهد تیر شوي دي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى دي سره دغرنګ ان الصفا والمروه من شعائر الله دي سره د بعضی مسائل مخه د آیاتونو کې تیر شوي او په دې اتو آیاتونو کې مسلسل د عمره او د حج مسائل چې کوم دي ذکر. حج دا په اجماع د امت سره د اسلام د ارکانو نه یو رکن دی او د دې فرضیت د دې آیات سره نه دی شوی. د دې فرضیت ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا سره شوی، بلکې په دې آیات شریفه کې الله پاک جل جلاله د فرضیت حج څخه شرایط ذکر کړي. نو هغه شرایط چې کوم دي آیات کې ذکر کړي. الله فرمایي واتم الحج او تاسو پورا کوي حج والعمره او عمره لله خاص ته الله د پاره. حج او عمره دا خاص ته الله د پاره پورا کوي. دا آیات په اتفاق د مفسرینو د حدیبیه په مقام باندې نازل شوه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولیدو او په خوب کې چې کوم دی د بیت الله شریف طواف وکړو او دغه رنګي نور اعمال چې کوم دی د عمره وکړلو، نو صحابه په ځل کې محبت ته بیت الله شریف پیدا شو او د عمره اراده وکړه. نو صحابه او نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د حدیبیه مقام ته ورسېدلو نو دلته کافرانو غینه پرې خود الایثار کړل. چې کله ایثار کړلو نو بیا چې کوم دی حضرت دغه د حضرت عثمان رضی الله عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل قاصد جوړ کو ویلو نو نمائندګۍ ده پاره دا هو بیا د واقعې د تیر شوی چې راځي بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه د قتل خبر شو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی د صحابو نه بیعت واغستو هغه بیعت رضوان ویل شي. بهر حد دا آیاتونه الته کې نازل شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه د عمرې نه منې کړل نو الله پاک جل جلاله دا آیاتونه نازل کړل چې واتم الحج تاسو پورا کوي حج والعمره او عمره لله خاص ته الله د پاره. دینه دا خبره ثابت شوله چې حج یا عمره په ذریعه د احرام سره شروع کړل شي. یو سړی د حج یا د عمرې نیت وکړي او احرام وتړي نو په د باندې دغه عمره بیا چې کوم دی واجب شو، دا حج په د باندې بیا واجب شو. ځکه مشهوره قاعده ده چې لازم النفل بالشروع، نفل دا لازم کیږي په شروع کېدو باندې. یو سړی 2 رکعاته نفل نیت وتړو نفل کوي خو د شروع کړو اوس د دین نفل پورواله په د باندې واجب دی. خو د شروع کړو پوره نه کړو نو د باندې دوباره دغه نفل د چکم دی واجب شو. دا به خامخا یو سړی نفلی روزه نیسی روزه شروع کړه اوس په د باندې دا خبره واجب ده چې دا روزه سر ته پوره سی پوره او چې پوره نه کړه مس کې ما تکړه اوس دغه نفلی روزه په د باندې واجب شو دی دوباره خامخا نیسی. دغه رنګ یو سړی نفلی حج کوي یا چې کوم دی د عمره د پارز او چې احرام یې وتړو او شروع کړه احرام یې وتړو نو بیا کو د عمره او نه کړله دوباره به د باندې عمره چې کوم دی واجب ده. ان د هغه سیس چې هغه نفل اوموي
خو دې یو څیز عبادت شروع کو نو لازم النفل بالشروع، نو نفل دا لازم کیږي په شروع کېدو باندې، یعنی د دې اتمام د دې پورا کواله دا چې واجب. نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغه کال باندې حج ته پرې نه خودو او عمره ته پرې نه خودو. دوباره نبی علیه السلام په بل کار باندې په 7 هجری کې بیا نبی علیه السلام د هغه عمره قضا عمره ورته د هغه عمره قضا چې کوم دی بیا وکړه، ځکه دا عمره په دې باندې بیا واجب شو. امام شافعي رحمه الله وایي چې دا عمره واجب ده او موږ وایو چې نه واجب نه ده، عمره سنت ده. عمره امام شافعي رحمه الله فرمایي چې دا عمره چې کوم دی واجب ده او موږ وایو چې نه عمره واجب نه ده، بلکې عمره په ټول عمر کې یو پیر کول دا سنت دی. هغه د دې آیات نه استدلال کوي چې الله فرمایي واتم الحج والعمره لله، تاسو چې کوم دی عمره او حج دا چې کوم دی پورا کې خالص ته الله د پاره. موږ ورته وایو دا چې کتا شروع کړو بیا در باندې واجب ده، خو نور اصل کې عمره چې کوم دا سنت ده. ځکه حضرت جابر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې د الله پیغمبر عمره واجب ده، نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې نه عمره واجب نه ده او کو دې وکړه نو بهتره او افضل ده. بهتره او افضل دې طرف د اشاره کوي چې عمره په ټول عمر کې دا چې کوم سنت، عمره په ټول عمر کې دا سنت دی یو پیر. او چې کوم سیستا شروع کنه کو ته هر یو عبادت شروع کو نو کو ته شروع کو نو بیا د دې عبادت پوروالی پتا باندې واجب. دلته کې الله فرمایي چې واتم الحج، تاسو پورا کې حج والعمره او عمره لله خالص الله. نو دا آیات حدیبیه په مقام باندې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو. روستو سره الله پاک بل یو حکم ذکر کړي، فإن احسرتم، پس کو چې تاسو منع کړل شوي، فمستيسر، نو هغه سيزو چې آسان وي هغه وکړئ من الهدي د قربانۍ. فمستيسر هغه چې آسان وي من الهدي د قربانۍ. او تاسو ګیر کړل شوي نو تاسو هغه سیز وکړئ د قربانۍ نه چې هغه تاسو ته آسان. نبی علیه الصلاۃ والسلام دي چې کله یو احرامونه تړلي د عمرې لپاره روان دي، د کافرانو منع کړلو چې منع کړنو الله پاک جل جلاله دا آیاتونه نازل کړل چې تاسو اصل نه حلالېږي، اصل به احرام نه کولای تر څو پورې تاسو قرباني نه کړئ. نو اوس هم یو سړی مثال په تور د عمرې لپاره یا د حج لپاره احرام وتړي او دې په لار کې د سعودي حکومت ایثار کی یا دشمنی ایثار کی یا اصل چې کوم دي یو مرض د وجنه د دې مجبور شي چې دې نشي تللی، نو دې به ډایرکټ احرام نه کولای بلکې دې به قرباني کوي. نو چې کله قرباني کوي دا غینه ورستو بیا دې احرام کولای، نو دې به قرباني کوي، د قربانۍ نه ورستو به دې بیا چې کوم احرام کولای. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو دم دک حکم وکړو چې تاسو خپل قرباني ذبح کړئ. صحابه کرامو قرباني ذبح کړل دا غینه ورستو بیا احرام کولای. نو ځړې احرام دا اصل نشي کولای ولې بده مجبور کړل شو، منع کړل شو په حالت د احرام کې دشمن د وجنه یا د دې مرض د وجنه چې دې تلی نشي یا د بلې وجنه دې منع کړل شو، نو دې احرام ډایرکټ نشي کولای. نو زمون په نسبت باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله د نور ائمه په نسبت باندې د بازو هغه وجه د قرباني به کم ځای کې ذبح کوي، نو دا به د حرم په حدودو کې ذبح کوي، بل ځای کې نشي ذبح کوي. امام شافعي رحمه الله چې کم ځای کې دې غیر کړل شو، کم ځای کې دې ایثار کړل شو، الته به ذبح کوي. امام شافعي صاحب استدلال د حدیبیه د مقام نه کوي چې د حدیبیه په مقام کې نبی علیه السلام او صحابه ایثار شو، هغه گیر شو، دشمن پرې نه خودلو، نو هغه الته کې خپل قرباني ذبح کړي. زموږ جواب دا دی چې حدیبیه چې کومه ده د حرم سره نږدې ده، نبی علیه السلام په حرم کې دنه قرباني کړي، دا متصل لګیدل دی ورسره بلکې په حرم کې ده. نو هغه نبی علیه السلام او صحابه په حرم کې قرباني کړي. نو بل فرض یو سړی ایثار شي سو کې راګیر کې دشمن راګیر، نو دې بخپل قرباني کوي، قرباني به د حرم په حدودو کې دنه کې چې دا ټلیفون کوي، اوس ټلیفون سیستم شته، خو هغه وخت د ټلیفون سیستم نو داس چل به وکړو چې کاسته به وي هغه به پیسې ورته ورشه او زما په ځای په حرم کې قرباني وکړه. خو چې دې ټیم ته به ځان رسای چې به دې ټیم باندې ته قرباني وکړي، زه به دلته ټیم ته ګورم په هغه ټیم باندې بیا احرام کولو. نو هغه ترتیب اوس ترتیب دا چې ګیر کړی شي چې دا ټلیفون وکړي زما د طرف نه د حرم په حدودو کې دنه قرباني وکړه، بیا ما د ټلیفون وکړه. نو چې کله قرباني وکړي د ټلیفون کې نه خپل احرام کولا. نو امام شافعي سی وو چې کوم ځای کې غیر شو الته کې به احرام کولا، نو وینا د حرم په حدودو کې دنه بچ کم دی قرباني کوي، الته کې دې قرباني نشي کولای چې کوم ځای کې غیر شو. صحابه هو چې کوم دی د حدیبی مقام دا چې کوم دی د حرم سره متصل دی په حرم کې دنه. نبی علیہ السلام او صحابه چې قرباني کړل په حرم کې دنه کړل،
بهر یې نه ده کړې. او دغه رنګ امام شافعي په دې کې هم اختلاف کوي چې موږ وایو چې د هر څه د وجې نه د مرض د وجې نه، د دشمن د وجې نه، د منظري او د شر مخ ته وجې چې هغه په لار کې پروت دی تللی نشي او حج دروازې د نه تیریږي، موږ د هر څه د وجې نه دې منې کړلی شو، مجبور کړلی شو. نو دې چې کوم دی به چې کوم دی محصر دی، دې به چې کوم دی احرام کولاوي او قرباني بقي دغه نه مخکې به قرباني ګرځو. او امام شافعي وایي چې صرف او صرف د دشمن د یاري نه، د دشمن د وجې نه دې چې کوم دی پاتې شو، دې لاندې د دشمن د وجې نه دشمن منې کو او بل سمجھ غره په دې کې داخل نه دا اختلاف امام شافعي. نو اتم الحج تاسو پورا کې حج والعمره او عمره لله خاص ته الله دبا. فان احصرتم پس چاري تاسو منه کړل شوي فمستيسر نو هغه سدي هغه چې آسان وي من الهدي د قربانۍ نه، چې کوم شي کو وخت ته آساني کو غوا د آساني کو بيزه د آساني او چې کوم شي موجودي آساني بس هغه کوم د قرباني. ولا تحلقوا او تاسو مخره رؤوسکم سرون خپل حتی تر دې پورې یبلغ الهدي چې ورسیږي د قرباني محله خپل ځای، د خپل ځای حرم چې خپل ځای د قرباني ورسیږي دا غیر ورستو به چې کوم دي سر خړی یا به کوم دي قصر کوي یا به حلق کوي یا به سر خړی یا به درې مهزه چې کوم دي سر کټ کوي یا به سر خړی یا به سر دا چې کوم دي کټ کوي. خو چې کله ستا قرباني آزاد شي ځکه دا سر خړیل یا کټ کول دا د احرام د کولاویدلو علامت دي چې ستا احرام چې کوم دي کولاوشته حالت د احرام نه قوت ته آزاد شو ته حلال شو. ولا تحلقوا او تاسو مخره رؤوسکم سرون خپل صحابه بیا سرونه ورستو خړی قربانۍ نه ورستو. ولا تحلقوا او تاسو مخره رؤوسکم سرون خپل حتی تر دې پورې یبلغ الهدي چې ورسیږي قرباني محل خپل ځای ته ورسیږي الته کې حلال شي هغه نه ورستو بیا سر چې کوم دی. فمن كان منكم پس هغه څوک چې منکم لتاسو نه مریض او به اذن یا تکلیف وي من رأسه د پسر ففدیه من صيام نو بس فدیه دی ورکی د رجونه او صدقه یا د صدقینا او نسک یا د قربانۍ. نو وسو په حالت احرام کې سر کټ کول یا سر خریول دا چې کوم ممنوع دي چې نه بخري وسره په حالت احرام کې ځکه دا سر خریل دا د احرام د کولاویدلو علامت دی. نو دیو په حالت احرام کې سر نشي کټ کول، سر نه کټ کولی شي نه خریل شي، دواړه کار نشي، نه کسر کولی شي نه حلق کولی شي په حالت احرام کې. او کوم سړی مجبور شو په سر کې چې کوم دې تکلیف راغی او دی مجبور شو چې دی اوس دا وخت اخري. اګه صحابي دی کعب بن عجره رضی الله عنه هغه په سر کې سپک شي رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ته خپل سر خریل غواړي هغه ته وی او نبی یا چې کوم دی شپږ مسکینانو له 3 ساعه غنم ورکا یا 3 روزي ونیسه دا غن ورستو بیا سر بخره. مطلب دا دغه فدیه به ورکای چې سر خریل په حالت د احرام کې نو خریل خو نشته نو ته مجبور شو بیا سر خریل نو دا فدیه به ورکای یا به قرباني وکای یا به کوم دی شپږ مسکینانو له نیم ساعه غنم ورکای 3 ساعه نیم ساعه شپږ مسکینانو او یا به 3 روزي نیسي دا د فدیه او کو دا فدیه دی ورنکړو سم شي خریل. فمن كان بساسو منكم شيء لتاسو نوي مريض او به اذن یا تکلیف وی من رأسه د بسر کې ففدیه پس نو فدیه من صيام دروجونه او صدقه یا د صدقینا او نسک یا د قربانۍ. صدقه او د رجوع مقدار دا چې کوم دی په دغه کې په قران مجید کې ذکر نه دی. او د نبی عليه الصلاه والسلام کعب بن عجره رضی الله عنه ته چې کوم دی فرمایلی چې یا چې کوم دی شپږ مسکینانو له 3 ساعه غنم ورکړي نیم ساعه ولا ورکړي او یا چې کوم دی د روزي ونیسه. دا د نبی عليه السلام د حدیث ته ثابت دی. فاذا منتم بهر کې تاسو په امن کې شئ فمن تمتع پس هغه څوک چې پیدا واخلي بالعمره دی د عمرینا الى الحج حج پورې فمستيسر پس هغه چې آسان وي من الهدي د قربانۍ هغه څه په لازم دي فمستيسر پس هغه څه لازم دي من الهدي د قربانۍ نه فمستيسر پس هغه څه لازم دي چې آسان وي من الهدي د قربانۍ. نو حج دا چې کوم دی په 3 قسمه دي. یو ته چې کوم دی حج قران ویل شي، یو ته حج تمتع ویل شي، یو ته حج افراد ویل شي. حج افراد هغه ته ویل شي یو که صرف او صرف د حج په ایامو کې یعنی د حج په ورځو کې د حج په میاشتو کې صرف حج کوي عمره ورسره کوي د حج افراد ویل شي. په دې سړي باندې بیا قرباني نشته. د حج افراد کې قرباني نشته.
بل چې کوم دی حج تمتع دی نو حج تمتع عاید ویل شي چې د حج په میاشتو کې د شوال نه وروسته د حج لړ شي چې کوم دی رومبي عمره وکړي او بیا چې کوم دی د عمرې ټول احکامات پوره کړي دغه نه وروسته احرام پرانیزي احرام دی حلال شي یعنی د احرام د حالت نه اوزي دی حلال شي نو خپل سر وغیرہ اخري نو دی عمره پوره کړي د عمرې نه وروسته احرام کولو کی چې کله احرام کولو کی نو د حج د لپاره دی دوباره احرام وتړي په دویم احرام کې چې کوم دی بیا حج وکړي رومبي عمره وکړي احرام پرانیزي دوباره د حج د لپاره دوباره احرام وتړي او حج عام طور زمون پاکستانیان دا د حج تمتع ویل شي نو عمره وکړي او حج وکړي خو د حج په ایام سره په ورځو کې وکړي یعنی د حج کوم میاشت دي اشهر حج وته ویل شي هغه کې نو د حج تمتع ویل شي عمره وکړي او حج وکړي خو په جدا جدا احرامونو کې وکړي دریم چې کوم دی حج قران دی قران ملاویدو ته ویل شي یو ځای کېدو ته ویل شي نو حج قران هغه ته ویل شي چې په یو احرام کې مونږ به عمره وکړي او چې څنګه عمره ختم شي د حج ایام شروع شي نو حج د لپاره بیا بل احرام نه تړي په دک یو احرام کې حج وکړي او عمره وکړي نو د بیا چې کوم دی حج قران ویل شي نو په حج قران او په حج تمتع په دې کې قرباني شته د دې بخامخه قرباني کوي په حج قران او حج تمتع دې کې به قرباني کوي په حج افراد کې قرباني نشته چې صرف حج کوي او عمره نه کوي د حج چې کوم ایام دي کوم میاشتې دي په دې کې صرف او صرف حج کوي او عمره پکې ونګي په دې سړي باندې بیا قرباني نشته ځکه دا قرباني دا د حج او د عمره د دې چې کوم شکریه ده دا قرباني د حج او د عمره چې دواړه به یو ځای کړل دا چې کوم دی د دې شکریه ده زمون په نسبت باندې حج قران افضل دی وې کې مشقت زیات دی په یو احرام کې احرام نه کولاوي په یو احرام کې هم حج کوي او عمره کوي او امام مالک رحمه الله وی چې حج تمتع بهتر دی ځکه قران مجید کې ذکر دی او امام شافعي سی وی چې حج افراد افضل دی دا درې قسم حج دی په دې دوه کې چې کوم دی قرباني شته دی په یو کې نشته فمن بس هاذ تمتع چې پیدا واسطه بالعمره دی د عمره الى الحج حج پوری نو به عمره وکړه ورپسې بیا حج وکړه فمستيسر نو پس هغه لازم دی چې کوم آسان وي من الحج د قربانۍ نه بس د چې کوم دی قربان دغه وکړه دا حج او عمره دواړه وکړه نو د دې شکرانه ده شکرانه ده چې دې بچ کوم دی قرباني کوم چې کوم سیس وته آساني کو ګډ وته آساني کو بيزا وته آساني کو خو ته کوم سیس وته آساني نو هغه دی قرباني کی فمستيسر پس هغه سیسو چې آسان وي ته من الحج د قربانۍ نه فمن لم يجد پس هغه سوګو چې وینه مونته قرباني اون مونتلا فصيام نو چې حج تمتع او په حج قران کې یا د چې کوم دی قرباني وته ملاونه شوله وینه مونتلا ته کې ونه قرباني او یا دا چې دی غریب او د قرباني علالول وسط دوه صورتونه یا اون مونتلا یا دی غریب او د قرباني دغه چې کوم دی وسط بیا الله پاک فرمایي چې فمن لم یجد پس هغه څوک چې وینه مونتلا قرباني فالصيام پس روجي دي 3 ايام درې ورځې په الحج په حج کې و7 او روجي دي اذا رجعتم هر کله چې واپس په حج تمتع کې او په حج قران کې په دې دواړو کې چې د قرباني وس نشته دي نو دی به لس روجي نشي نو دا درې روجي په ایام حج کې نشي د حج کې مې ورځې دي تر نحمه ذل حجې پورې نحمه ذل حجې پورې دی روجي نشي نحمه ذل حجې پورې بده دا درې روجي پوره کوي سو روجي درې روجي به تر نحمه ذل حجې پورې پوره کوي چې کم سړی د قرباني وس نه لري او د قرباني ملو نشو او دویم دا نه دا وروجي دا د بیا اختیار د چار کړی شي او کلی کې نشي کو بلاره نشي حج ختم شي هغه ورس کو د اته کې پاتې کیږي اته کې دی نشي او کنه کلی تر یو کلی کې دی نشي د دې وروجي به اختیار ورته دا درې روجي خامخه دا به د حج په ایامو کې د حج په ورځو کې نشي نو فمن لم یجد پس هغه څوک چې نمومي قرباني نو فالصيام نو پس روجي دي 3 ايام درې ورځې په الحج په حج کې یعنی په ایام الحج کې د حج په ورځو و7 او روجي دي اذا رجعتم هر کله تاسو واپس شئ اذا رجعتم هر کله تاسو واپس شئ نو تلك 10 كامله نو دا لس پوره شو دا روجي لس ذالک دا د هغه چا د پاره لمن لم يكن لمن هغه سوکو لم يكن چې نوی اهله اهل ددو یعنی کور والا ددو حاضر المسجد الحرامي اوسیدونکي په مسجد حرام کې
اوس دې کې بل یو د رسم جاهلیت طرف ته اشاره کوي د مشرکینو دا یو رسم او دغه یو رواج او دغه په ذهن کې یو خبره وه چې حج تمتع شو یا حج قران شو یعنی حج او عمره دا د حج په ورځو کې نشي کوي او دا باغی ګناه ګڼل چې عمره او حج دا دواړه چې کوم دي د حج په ورځو کې نشي یو ځای کوي دا ګناه ده یعنی صرف حج وکړي دا به دې ګناه ګڼل نو الله پاک یهود هغه دا جاهلی رسم دغه تردید وکړو الله او فرمایل چې دا خبره د هغه چا د پاره ده کم چې د حرم په حدود کې دنه سو پاتې کی چې کم خلک دغه میقات په حرم کې دنه یا حرم دغه چې کوم دی میقات د هغه ځای دی احرام تل او چې کوم د حرم اوسیدونکي دي نو هغه د حج په ورځو کې عمره نشي کولی د حج په میاشتو کې عمره نشي کولی ځکه دی هو هر ټیم چې کوم دی راتلی شي عمره کولی شي البته کوم خلک چې د بهر نه راځي د بهر نه خلک راځي د هغه حج او عمره دواړه چې کوم دی د حج په ورځو کې کولی شي البته د حج چې کوم 15 ورځې دي نو په دغه 15 ورځو کې دی عمره نشي کولی عمره مکروه ده چې وکړه نو کیږي خو مکروه ځکه چې د حج ورځې 15 ورځې چې کوم د حج نو دا د حج ورځې دي نو د حج د لوی عبادت دی او عمره په نسبت د حج باندې وړوکی عبادت دی نو دغه ورځې د حج لپاره مخصوص دي په دغه به صرف حج کوي او چې عمره وکړه نو کیږي خو سره د کراهت او نور د دینه مخکې چې کوم ورځې دي نو دغه چې کوم دی عمره کوي شي د حج نه مخکې کوم چې ایام الحج اشهر الحج ودی حج د میاشتې شوال نه وروسته دغه کې چې کوم دي عمره کوي شي نو کافرانو په ذهن کې دا خیال د مشرکین مکه چې دا عمره دا به د حج په ورځو کې نشي کوي نو الله پاک دغه تردید وکړ الله فرمایي چې دا خبره ده هغه چا د پاره ده چې کوم د حرم اوسیدونکي دي هر ټیم عمره کوي شي د حج نه پاسیم کوي شي د حج نه مخکې کوي شي او کوم خلک چې د حج د پر راځي نو هغه ټیکټ هم ډیر لګي تکلیف هم ډیر زیاتی نو هغه په یو ورځ باندې دوه ولیم حج کوي او عمره کوي عام طور زموږ خلک د حج تمتع ذالک بدا خبره تاسو کوم خبره کوي چې دلته حج په ورځو کې عمره نشته دا به دي ګناه ګڼله نو الله وی ذالک دا هغه چا ذالک دا خبره لمن دا هغه چا د پاره دا لم یکن چې نوی اهله اهل داغه یعنی کور والده هغه حاضر المسجد الحرام د مسجد نوی کور والده هغه حاضر اوسیدونکي المسجد الحرام په مسجد حرام یعنی په مسجد حرام کې څوک پاتې کېدونکي نوی دا خبره د هغه چا د پاره ده چې داغي ذالک دا لم یکن چنی اهله کور والده حاضر المسجد الحرام چې اوسیدونکي په مسجد حرام کې چې کوم خلک په مسجد حرام کې اوسیدونکي نوی داغي د پاره د عمرې اجازه شته دي د حج په میاشتو کې او چې کوم خلک د حرم شریف کې دنه پاتې کیږي داغي کور دنه وی الته کې پاتې کیږي نو هغه بیا د حج په ورځو کې چې کوم لري عمره نشي کولی واتقوا الله ويرجع الله نه وعلموا او پوهیږي چې ان الله بشک الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی اوس دغه الله پاک جل جلاله او فرمایل چې تاسو کوم د حج احکام مې ته بیان کړل نو په دې کې به غفلت نه کوئ او قصدن په دې کې غلطي هم نه کوئ ځکه چې الله پاک جل په دې باندې خپکی او سخت عذاب ورکوي واتم الحج دې آیات نه ډېر خبرې معلوم شي یو خبره دا معلومه شوله چې عمره سنت ته دا واجب نه ده دویم دا چې د احرام په تړلو سره عمره او حج واجب کی عمره په ذات خود سنت ته او تا احرام وتړو پوره دینه کړل در باندې دوباره بیا واجب ده نبی علیہ السلام بیا دوباره کړی ده او دا غرنګي چې حج او عمره دا خالص ته الله د پاره او څلورمه خبره دا ده چې په حالت احصار کې ینه ته چې کله څوک د منی کې په حالت کې به قرباني کې ورستو بیا احرام کولا او پنځمه خبره دا ده چې دا احرام کولول سر کټ کول دا د احرام کولول چې کوم دی دغه علامت او حالت احرام کې بسر چې سر د کټ کول خلکو ته پته لګي چې دې سړي احرام کوي دا څه خبره دی آیات نه معلومه واتم الحج او تاسو پورا کوي حج والعمره او عمره لله خاص الله د پاره فان احسرتم پس کو چې تاسو منکړلې شوي فمستيسر پس هغه سیز لازم دی چې آسان وي من الهدي د قربانینا ولا تحلقوا او تاسو مخره رؤوسکم سرون خپل حتا تر دې پوري يبلغ الهدي چې ورسیږي قرباني محله خپل زیدا فمن كان فزهاسو چې منکم لتاسنا مریض او به اذن یا د آیا تکلیف وی من راسه پسر دغه پسر کې
ففدية بس فدية دا من صيام دروجونا أو صدقة ياد الصدقين أو نسك ياد قربانا من صيام يدري روجيدي أو صدقة يدري ساعة غنم دي شبه مسكينان ولا بيوركين نملم ساعة أو نسك يا قرباني دا فإذا أمنت بزرق أجداس فأمن شيء فمن تمتع بس هذا سوق شيء فإذا واخلي بالعمرة دي عمرنا إلى الحج حجبوري حجبوري فإذا واخليني عمرة أكيد حجبوري فما استيسر بس هذا لازم دي آسان من الهدي دا قربانينا فمن لم يجد بس هذا سوق شيء أنمومي قرباني فالصيام بس روجيدي 3 أيام دري رزي في الحج ده حج بأيامك و7 أو روجيدي إذا رجعتم هرقل جتاسوا بس شيء تلك 10 كاملة دا لسبر شوي ذلك أو دا حكم لمن ده شاد باردي لم يكن شنبي أهله دا حكم دا ما هذا شكم تيرشو حج أو عمر جمكي ذلك دا حكم لمن ده شاد باردي لم يكن شنبي أهله أهل داغو حاضر المسجد الحرامي وسيدون كي بمسجد حرام كي يعني دا ما هذا حكم شكم تيرشو حج أو عمر دوالا جمع كرن فمن تمتع بالعمرة للحج كي حج فوري عمره مكري دا حج بأيامه دا حج بياشتو كي دا حكم دا أغا شاد باردي ذلك دا حكم دا أغا شاد باردي لمن لم يكن لمن دا أغا شاد بارا لم يكن شنبي أهله أهل ددو قور ددو حاضر المسجد الحرامي وسيدون كي مسجد حرام كي واتقوا الله ويريد الله واعلموا بوشي أن الله جبشك الله تعالى شديد العقاب سخط عذاب ورقون كده واتموا الحج أو فرق حج والعمرة وعمرة لله خاص الله دبارا فإن أحسرتم بس كشير تاسو من أقل شوي فما استيسر بس هذا لازم تجي آسان بي من الهدي قربانينا ولا تحلقوا أو تاسو مخري رؤوسكم سرون أخبل حتى ترديبوري يبلغ الهدي كأرسي جدا قرباني محلة خبل زيتا فمن كان بس هذا منكم لتاسونا مريض أو به أذن إياه تكليف من رأسه ده بسرقي ففدية فصل فدية ورقي من الصيام دروجونا شدري روجيدي أو صدقة ياس صدقة ورقي إن دري ساعة غنم دي ورقي نم ساعة يوم مسكين نشبك مسكين ولدي دري ساعة عنه ورقي أو نسكين يا قرباني ديوكي فإذا أمنتم بس هرقاش داسو بأمن شوي فمن تمتع بس ها سوق فإذا واخلي بالعمرة دي عمرنا إلى الحج در حج بوري فما استيسر بس ها لازم ديجي آسان بي من الهدي دا قربانينا فمن لم يجد بس ها سوق أنمومي دا قرباني فصيام بس روجيدي 3 أيام دري روزي في الحج بأيام الحج بأيامك و7 أو روجيدي إذا رجعتم هرق لجتاسوا بس شيء تلك 10 دا لس كاملة برشوي ذلك دا حكم لمن دهغ شهادة باردي لم يكن شنبي أهله قور والدهغ أهل دهغ حاضر المسجد الحرامي وسيدون كي بمسجد حرام كي واتقوا الله ويريق الله واعلموا أبوه شيء أن الله جبه شك الله تعالى شديد العقاب سخط عذاب ورقون كده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه إله العالمين الله زوجي ورسوله وله العافية القرآن هذا القرآن فهم بعد إله العالمين الموجود حج بيت الله شريف نسيب إله العالمين ومغيرة نسيب غباك ومقدس مقامات دبار من قبول إله العالمين خاتمين زمن دخول بالخير وبالإيمان ووقت زمن قدم دزرور الصدق سربجب زمن ذاكري وشهد بلا إله إلا الله